جنۍ زما د مور پیس کلی دي او د هغې جنۍ نورې خویندې دي، نو د یوې خور سه زه غواړم چې د خپل ورور نکاح وکړم. نو مولانا صاحب آیا دا نکاح کیږي او که نه؟ ګوره واورئ ښه، د نن سبا دور نه مخکینی چې کوم دور و زموږ د مخکینی دور نو د ښځې به په دې پیو ورکولو کې والله اډو پروا نه کوله. صحیح ده؟ یوه لطیفه ده، یو کس دی خپلې مور ته وایي مورې د پلانې جینۍ راله وکړه، هغه ورته ویل زویه دې له خو ما پی ورکړي. ښه وایي هغه بله راله وکړه، وایي هغې له ما پی ورکړي. وایي هغه بله راله وکړه، وایي هغې له ما پی ورکړي. نو هغه زوی ورته وایي مورې ته زما مورې خو د کلي چیلې وې. نو زه وایم اوس ماشاءالله دا ښځې هوښیارې شوې، ګینې مخکینۍ چې کومې زمونږ مشرانې وي هغوی به دې خبرې ډو پروا نه کوله، بس ستا کالکو کو جنۍ وه د دوریمو کاله نه به مخکې وي، یعنې واړه به وو، بس سینې ته به یې واچولو سینه به یې وله ورکړه او د دې خبرو به یې پرواګانې نه کولې. نو جناب واورئ ښه، زه تاسو په اسانه کولیه باندې پوهېږم، واورئ ښه. یو هلک دی د یوې جنۍ پی وسکل، صحیح ده؟ یو هلک دی د یوې ښځې پی وسکل، داسې به وایو ځه. د دغې ښځې چې څومره بچي دي، څومره بچي صرف او صرف په دې یو هلک باندې حرام دي، نور د دې هلک وروڼه خویندې دي د دغې ښځې د بچو سره نکاح کولی شي. صحیح ده؟ یو جنۍ ده د یو ښځې پی وسکل، نو دغې ښځې چې څومره بچي دي څومره که نه دغه ټول بچي صرف او صرف په دې یوې جنۍ باندې حرام شو، ځکه د دغې ښځې چې څومره بچي دي ولې دا د دغې ښځې رضایي لور شوه، نو دغه ښځې چې څومره بچي دي که نه دا یې خور شوه. صحیح ده؟ نور د دې جنۍ وروڼه خویندې دي بلکل د دغې ښځې د بچو سره نکاح کولی شي. خو ګورئ په دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ ښه. د نن نه 2 میاشتې مخکې یو مسله مونږ ته راغلې وه او 15 بچي وو. صحیح ده؟ او یو ښځه پرې راپاڅېدلې وه، وایي چې دې له ما پی ورکړي دي، ما ته رایاد شو. نو بیا پوره جاښه پوره لانجه وه. نو برای مهرباني هر کله چې رشتې کوئ نو ګورئ پکې، او هغه ښځو ته وایم چې د ځان نه به هغه د کلي دغه نه سازوئ کوم چې ما تاسو ته لطیفه وکړه چې هر چا له پی ورکوئ. نه نه ښه، دې کې وروسته ډېرې خبرې راشي. زموږ په علاقو په خپله زموږ په زندګو کې داسې خبر راغلي چې یو کس دی او هغه یو جنۍ غواړي او دا نه د خانداني خبرې او ډېر خاندانې پې سازېږي، خو جناب چې راویلټې نو مور یې وله پی ورکړي یا هغې شي ترتیب ګډوډ کړی. نو جناب چاله چې څوک پی ورکړي، یوې ښځې یو جنۍ له پی ورکړه، د دغې ښځې ټول بچي صرف په د یوې جنۍ حرام دي، د دغې یوې جنۍ نور وروڼه خویندې دي بلکل د دې ښځې د بچو سره نکاح کولی شي. یو هلک دی د یوې ښځې پی وسکل، د دغې ښځې ټول بچي صرف په دې هلک باندې حرام دي، نور د دې هلک وروڼه خویندې دي بلکل د دغې ښځې د بچو سره نکاح کولی شي. صحیح ده؟ الله خوشحاله کړي جي.